بسم الله الرحمن الرحیم. دوم معیار ضرر و هغې کې ابتدایي قسمونو اجمالا بیان شوی و. اخر کې په اعتبار د صفت سره ضرر دوه قسمونه و، یو ضرر حسي او بل ضرر معنوي. ضرر حسي هغه ته ویلی شي چې هغه ضرر جسمانی یا عقلي اعتبار سره وي، او ضرر معنوي هغه ته وایي چې هغه وله ضرر معنوي اعتبار سره وي. او دغه معیار څو شیان دي؟ درې. یو مهلک کېدل، څه شی مهلک وي. دوم غیر معمولی ناقابل برداشت ضرر او تکلیف ته پر باعث جوړېدل، او دریم دا چې بلا واسطه مضر وي. چا په واسطې سره یې به خیر دی، خو چې بلا واسطه څه مضر وي. اخر کې مو دا ویلي و چې فقهاو کوم مضر شیانو نه بحث کړی ده، هغه درې قسمونه کیدی شي: سمیات یعنی زهریلا، مفطرات یا مفترات اور بل مخدرات. سمیات یعنی زهریلا اشیاء، په دې کې هغه ټول شیان داخل دي چې انسان د پاره یقین یا غالب ګمان په درجه کې مهلک اور جان لیوا دي. برابر خبره ده، بیا فوری طور باندې وی لکه زهر قاتل شو، یا ورورو انسان هلاکوي لکه سلو پوایزن شو. انګلیش کې ورته سلو پوایزن وي، اور سس زهر څنګه اثر کوي سلو وي. لکه ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په حالت مرګ کې هغه زهر او اثر او کوم ته په خیبر کې څه کړی شي ورکړی شي. همداسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه تم زهر ورکړی شي، هغه وخت کې اثر نه وکړي، هغه اثر کال پس تقریبا پر څرګند شو. نو زهر فلفور وی، جان لیواوی، او که رفته ورور سلو وی. در دواړه قسمونه ورکې داخل دي. یو روایت کې دی: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. بخاری او د مسلم روایت ته، چا زهر وسکل ځان مړ کړل، خودکشي وکړله، د زهر به د دې لاس کې وي، سکي وي په جهنم اور کې همیشه دپاره بسیږي. همدارنګه یوه فقهي قاعده ده: الاصل فی المضار التحریم. مضر شیانو کې اصل څه شی ده؟ هغه تحریم ده، دا حرام دي. په مضراتو کې زهر داخل ده، موذي حشرات دا ورکې داخل دي، زهریلا جڑی بوټي دا ورکې داخل دي، شیشه شوله، کاڼی شولو، خورې شولې، دا ټول کې ټول مضر اشیاو کې داخل دي. لہذا د دې استعمال یو مسلمان د پر اجازت نشته. کافر مخبل عقل په بنیاد نه استعمالوي، خو که هغه استعمالولو هغه دین ناسم ځان څه کړی ده، بې پروا اور خلاص کړی ده، خو یو مسلمان به څه نه کوي، دې طرف ته نه ورنږدې کېږي. دوم شی په مضراتو کې هغه څوک ته مفترات دي. دا لفظ باب افعال تفعیل دواړو نه مستعملیږي. د دې معنی څه ده؟ کمزورول، ډیله کول، ټنډه کول. نشي ولا ابتدایي کوم کیفیت ته هغه ته عربي کې فطار ویلی شي. د نشي کوم ابتدایي کیفیت ته هغه ته عربي کې څه وایي؟ فطار. فقهي طور باندې مفتراتو نه مراد هغه شیان دي چې انسان ولا عقل او حواس باندې اثر انداز کیږي. کوم شی د انسان په عقل باندې یا په حواسو باندې څه کوي؟ اثر غورځوي او هغه کې فطور پیدا کوي. برابره خبره ده، به طرب و نشاط و مستی پیدا کوي یا نه پیدا کوي. لکه افیون شو، هیروین وغیرہ شول. اردو کې دې ته منشیات اور انګلیش کې ورته څه وایي؟ ډرګس لفظ استعمالیږي. ډرګس ښه. ځینې حضرات و مفتراتو تعریف کې بلا نشوتن و طربن، چې دې کې به نشا او څه نه وي، طرب و مستی به نه وي. دا قاعدې ورکې څه کړی ذکر کړی. یعنی مقصد دا شو چې مفترات دا د بدن کې ډیلاپن پیدا کی، سستی د طرف پیدا کی، اور حواسو باندې اثر انداز شي، په عقل باندې اثر انداز شي، خو نشا او طرب نه پیدا کوي. او دینه مخکې کول کوم ذکر شو هغه ده
څه نشه او تر پیدا کی کنه کی پیدا دا څوک دي؟ دا مفترات یا مفترات دي. د مفتراتو اجمالی شرعي حکم ادا ده څه دا نشه اور ویو کنه وی نشه پیدا کوي او که نه پیدا کوي نست حدیث سره ممنوع دي. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن كل مسکر و مفتر. پیغمبر علیہ السلام هر مسکر اور مفتر نه څه کړي ده؟ منع کړي ده. ابو داود شریف روایت ده، حدیث نمبر 3686. صحیح شو جی. مفترات او مسکرات حکمونو کی فرق. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام ابن القیم، امام زاہبی اور امام صنعانی رحمت اللہ علیہ پنیز درنگ شیان حرام اور مسکرات و پشانت نجس اور ناپاکم دی او د دی پسکلو بندے حد ولماغ سزا ده سکوم شراب وغیرہ اغا مایع نشا اور شیانو استعمال بنے دا. او جمہور حضرات حنفیہ، مالکیہ، شوافع، ظاہریہ رحمت اللہ علیہم مسلک مطابق دس اشیاء ولکم مضر مقدار دا غیر استعمال خو حرام دا خو ناپاک ندی. که دو شیانو ولا کوم مضر مقدار دا څه پیدا کوي؟ ضرر پیدا کوي. هغه استعمال څه شي دا حرام ده خو ناپاک نه ده. سکلی والا بنی به حد نه بلکې تعزیری سزا به لګو کیږي. سکون کی بنی به حد نه بلکې څه وي؟ تعزیر بور بنی لګیږي. قلیل غیر مضر مقدار به مباح وي. قلیل اور غیر مضر مقدار به څه شي وي؟ دا به مباح وي. البته له لعب سرور و مستی د پاره ام دومره مقدار هم جایز نه ده. قلیل غیر مضر کوم مقدار به کنه د سرور و مستی له لعب د پاره څه ده؟ اجازت نشته د پاره د صدن للذرائع چې د دې ذریعہ بالکل څه شي هغه ختم او بند شي. اده مثالونه فقهاو ډیر ورکړي لکه حشیش ول، بنک، افیون، هغه زعفران هغه ډیر استعمال شي څه پیدا وکړي؟ نشه او ترب را پیدا کوي. دور حاضر ډیرو علماو موقف دادا چې تمباکو هم په چوکې داخل دي، مفتراتو کې داخل دي. دا د دې دور کافی علماو رائے ده خاصه مفتراتو کې څوک داخل دي؟ تمباکو داخل دي. حنفی فقها تمباکو مفتراتو کې داخل نه مني ځکه چې دې کې نه اسکار شته او نور کې څه شته؟ افطار شته. نور کې نشه شته او نور کې افطار شته. صرف یو حدت اور تیزی دور کې اثر عقل نه معاف کیږي، بس صرف یو طبیعت کې سره پیدا شي، یو حدت اور تیزی را پیدا شي. لہذا دا حرام یا مکروه کې داخله نه دي. خو البته دومره خبره ده که یو مریض تا یو ډاکټر یو خاص بیماری کې د منع وکړله نو بیا به بوجه ضرر د دې استعمال مکروه تحریمی وي دي مریض لپاره، ځکه چې بیا ورکې څه موجود شو؟ ضرر ورکې موجود شو. او ضرر باره کې خو موثب دا قاعده پرونه ویلې وه الضرر یزال، ضرر به څه کوی شي؟ ختمولی به شي، دا به پرېږدی نه شي. او دریم شی کوم د هغه مخدرات دي. بس دومره به کافي وي.